السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم زیم شادي مونږ مردان نوخار کابل ډریور مقام دی قبرستان دی باجوړ قبرستان ته مخامخ په جی پی روډ په مینس کې ولاړو انټرمیډیا کې ځای چې دی او دلته د ودرېدو یو وجه ده زمونږ شاته تاسو ته که دا سټریټ لایټس په لین کې ښکاري نو په کروڑونو روپۍ په دې سټریټ لایټ لګېدلي دي خو چا د دې رڼا صحیح نه کا او اوس څه حالت دی چې د هغې اخري راغورځېدل شروع شو لایټونه ترېنه چاوړي دي تارونه پکې لګېدلي دي خو دا اوس چې کوم حالت دی نو دا د حادثاتو سبب هم جوړېدی شي ته به څه وې ډېر حافظ صاحب دا خو چې چا لګېږي تقریبا د دې 2 کاله وشو او تر اوسه پورې یو لایټ نه بل شوی خو د خندا خبره نه دی ټول دی مخامخ کوي دا وګورئ او دا جی ټي روډ باندې انتهایی دا تاسو ته هغه طرف ته راځي په نظر نو دا حل دی دا یو منټ ورېږه دېخوا دا دی دا په جی ټي روډ باندې پراته دي دا په جی ټي روډ باندې پروت دی او دا داسې حالت کې پروت دی چې دا که معمولي هوا شو الله څه ګاډي سره ولګېدو نو انتهایی د خطرناکې حادثې سبب جوړېدی شي او دا ډېر لایټونه داسې ګرانو مینهوالو دا ګل د کدو ګل دی یو ته شو کوم تر لاندې بل دی چې کوم ځای ته ځې نو څه داسې مسله ورته ښکاره کېږي چې زړه مو غواړي چې تاسو سره یې شریکه کړو تاسو ته یې وښیو او ستاسو په واسطه یې اعلی حکامو ته ورسوو موږ جامعې نه او چې کوم د دې ذمهوار محکمې دي نو هغوی له پکار دي چې دا سټریټ لایټ چې کوم لګېدلي دي په دې دومره لوی غټ تاوان شوی دی دې کې تارونه بلفونه دې کې هر څه لګېدلي دي او د هغې دا حالت نو د سړي زړه خفه شي دا بیا تاسو ته د دې یو ځل نظاره ښیو ګاډي لږ کم شو که دا تاسو ته ښکاري دا د دې سر راغورځېدلی دي او یو خو د دې نه دا پته لګي چې دا د دې څه پوزیشن دی حالت یې څه دی دا کوم لایټونه دي دا بل طرف ته لایټونه دا د پیر سباق دی غر نه مخکې نه راشروع شوي دي او تر کنډرو غر نه د کنډرو غر نه راشروع شوي دي کابل لیور مین باجوړ دی د کنډرو غر نه شروع شوي دي او نو کلا په دې روډ باندې پوره خو چې کله نه لګېدلي چا د دې رڼا صحیح نه کړه دغه یو څو خبرې وي بلې لایو پورې موږ سره اوسئ د الله په امان